السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو دوستانو دا ویډیو په پښتو کې ده. په خوب کې بیزو لیدل او په خوب کې بندر او بیزو سره جګړه کول او په خوب کې داسې یو کار کول چې مثال په تور باندې بیزوګانې وي او هغه وژل. د دغه ټولو خوبونو تعبیرات تاسو ته ملاویږي په دغه ویډیو کې. خو دا ویډیو به تاسو تر اخره پورې وګورئ او ځان ترېنه خبر کړئ. دوستانو علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه لیکلی دی چې په خوب کې بیزو لیدل دا د یو فریبي او د دوکباز او د مکار او د ملعون د لعنتی دشمن باندې دلیل دی. یعنی کوم یو انسان چې په خوب کې بیزو ویني دا لعنتی فریبي یو دشمن سره دی اوخته دی. ٹھیک شو؟ نو دشمن به د سره ملاویږي او دشمن به د سره په دې کارونو کې ملوث وي. او دوستانو بل خبره او فرمایي کچیرتا وګوري چې بیزو د سره نږدې ده نو هغه به څه دلیل وي او د خبره هم مني چې څو ورته وایي هغه کار دا کوي هغه کار بیزو کوي. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې په دشمن باندې به غالبه کیږي او دشمن به د مطیع کیږي، یعنی خبره به مني. او که په خوب کې وګوري چې د بیزو سره انخته دی جګړه ور سره کړې ده تو دلیل دی په دې خبره باندې او دی ته ډار شوی دی جګړه یې کړې ده بیزو سره او ته ډار شوی دی. دلیل دی په دې خبره باندې چې دی به بیماریږي او د بیماری نه پس په دته شفا او صحت حاصلېږي. ګرانو دوستانو عجیبه خوبونه دي او علامه ابراهیم کرمانی رحمت الله علیه دام یو لوی صاحب دی. دایم د تعبیر د رؤیا په سلسله کې ډیر لوی علم لري. دی فرمایي کچرته وویني چې د بیزو وژلې ده نو دلیل دی په دې خبره باندې چې دی به په دشمن به دی به پې غالب کیږي او دشمن به مغلوبه کوي. او کچرته وویني چې د بیزو غوښه خوړلې ده دلیل دی په دې خبره باندې چې دی به په رنځ او په عیبونو کې گرفتار کیږي، غم به پې راتسي یا به په عیب کې گرفتار کیږي. دوستانو ملګرو نور خوبونو تعبیر هم شته د بیزو او د بندر په هکله نور تعبیرات هم شته او هغه دا چې کچرته علامه جابر مغربي رحمت الله تعالی علیه دا لیکلی دی چې که یو کس وویني چې د بیزو وژلې ده دی بل قسم تعبیر راوښکلی نو دی به بیماریږي او زر به ورته شفا حاصلېږي. او که وویني چې بیزو یې په اسپه باندې سوره کړې ده نو دلیل دی د دې خبرې چې دی به د یهودي زنانه په فساد کې رادرومي. الله اکبر، د یهودي زنانه په فساد کې به رادرومي. او بیا فرمایي چې که ویې لیدل چې بیزو د کور له راغلې ده او د کور له راغلې ده نو دلیل دی په دې خبره باندې چې په دغه کور کې به یو زنانه وي او هغه به جادو کوي او کور خلکو ته به نقصان رسوي. نو دا مختلف قسم تعبیرات دي د بیزو او د بندر په انګلیش کې چې ورته مانکی یي د هغې د لیدنې چې دا فریبي دوکباز او داسې تعبیر لري. رب العالمین د مونږ تاسو له خوشحالیانې راکړي. که دا خوب مو خوښ شوی وي خپلو ملګرو سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او مخکې دا چینل در سره بوځئ. رب العالمین مو خوشحالي نصیب کړه.